ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو او د مدرسې په چار دیواره کې محترم خویندو میندو، نن دغه مدرسې جامعه ام سلامه للبنات دا غي د بخاری شریف ختم دی د جنکو او ګڼ شمېر جنکې نن عالمان جوړېږي او زمونږ د مدرسو قانون او قاعده دا وي چې کله یو انسان عالم جوړېږي که هلکي که جنۍ وي نو د حدیثو دوره به کوي او هغې کې بیا بخاري شریف به خلاصوي چې دا کتاب د بخاري شریف یې نه ویلی نو مونږ ورته عالم نه وایو او نه جنۍ ته عالمه وایو. نن هغه جنکې عالمانې شوې او د هغوی د بخاري شریف ختم دی. د دې مدرسې ټول انتظام و اهتمام محترم رو جناب حضرت مولانا امین الحق صاحب حفظه الله او د هغه اهلیه محترمه کوي او ګڼ شمېر علما دي ورسره معلمات دي. او ما واورېدل چې په ډېر لږ وخت کې دې مدرسې ډېر مزل وکړو، ډېره ترقي وکړه. دا د خدای فضل دی ستاسو په دې ټوله علاقه باندې چې دلته د جنکو مدرسه ده. زما وروڼو د هلکانو مدرسې خو ډېرې زیاتې دي او الله دې نورې هم زیاتې کړي، خو د جنکو د مدرسو ډېر ضرورت دی. ګورئ هلک خو به علم د ملا صاحب نه زده کړي، مسله به تپوس ترې وکړي، په لاره به ترې تپوس وکړي، بیټک ته به ورته لاړ شي تپوس به وکړي، جومات کې به ترې تپوس وکړي، مقبره کې به بیان واوري. لیکن ښځه به څه کوي؟ ښځه خو ملا صاحب له جومات ته نشي راتلی، په لاره ترې تپوس نشي کولی، بیټک ته نشي راتلی، مقبرو ته نشي تلی. دا به دین په څه زده کوي؟ دې دپاره زموږ علماو د جنکو مدرسې جوړې کړې، مدارس د بناتو ورته وایي، بنات د بنت جمع د ماشومې ته وایي، لور ته وایي. د یو ښکلي نوم ورته یې ښودلی دی.
لکه بنین د زامنو د وړو ماشومانو کوچنیانو مدرسه. الله د علماو نه په هر میدان کې رونو کارلی. دا د علماو نه الله کار واغی چې ښځو ته دین وښایي. ښځو له خو دین ډېر ضروري دی زمارو. حضور پاک نه یو ځل په خپله صحابیاتو بیبیانو مطالبه وکړه، ټول دین د نه سړو زده کړه. د الله رسول موږ هم یو ورځ مقرر کړه کنه. نو حضور پاک ورته دا ونه فرمایل چې تاسو د دین ته څه حاجت دی، کور کټوی مټوی پخوی کنه. نه، ورځ یې وله مقرر کړه او په هغې کې به ورته دین ښاو. او بخاری شریف کې یو ځل نه بار بار راځي چې حضور پاک ښځو ته اعلان وکړ د اختر په مانځه متعلق چې ټول روزې د عیدګاه ته، حتی کمې ښځې چې مونځ نه کوي هلې مروځي چې چا بیماري وي هغې یعتزلن المصلی عیدګاه ته دې نه راځي، ځان لرې وي. یشهدن الخیر و دعوت المسلمین، دین به زده کړي، دعا کې به شرکت وکړي. صحابه وی پړونې د ډېرو نشته، وی بله ملګرې لتلبسها صاحبتها من جلبابها، بله ملګرې دې وله پړونې ورکړي. نو اختر د مانځه نه پس بذات خود په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا لاړ او بیبیانو ته وعظ او نصیحت وکړ. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په کور کې دننه پرده تړلې وه. سړی به راغی او بار به اواز وکړ اجازت شته، هغې به وي او سړی به ور دننه شو د پردې نه پورې غاړه، دا به د پردې نه بل طرف ته وه. مسلو تپوسونه به یې کول، هغې به جواب ورکو. ډېر لوی لوی صحابې شاګردان دي رونو. وخت لږ دی او تفصیل پکې زیات دی، خو دونه به راته ووایم چې دین کې څومره خدمت سړو کړی دی، ښځو هم کړی دی. د دې بخاري شریف دا موږ سره چې کومه نسخه پرته ده، دا محمد ابن یوسف فربری لیکلی دی امام بخاري نه. یوه نسخه یو ښځې لیکلی ده، یو زنانه لیکلی ده. عجیبه خبره. او زمونږ په راویانو کې د زنانو یو لوی لیست دی چې هغې دین زده کړی دی او بیا دین امت ته رسولی دی. ښځې خو نن سبا بربنډې روانې دي، بربنډتوب عام شو. قسم دی تاسو که اسلام آباد ته، لاهور ته لاړئ، کراچۍ ته لاړئ، تاسو به د ښځو حال ووینئ. بار ملکونه خو پرېږده، زه خو ګرځېدلی یم په دې ملکونو. ښځې مکمل بربنډې دي، پتلون کې ګرځي، پرتوګ نشته، کمیس نشته او په بنین کې ګرځي، برقو پورې خاندي، پړونو پورې خاندي ښځې. بلکل د هلکانو او د جینکو په منځ کې د ویښتو په سټایل کې او په لباس کې فرق ختم شوی دی. دا به څه کوو دې ښځو سره؟ بے ستری پکې ده، بد اخلاقي پکې ده، بے علمي پکې ده، په ښځو کې ناشکري پکې ده. دې خو علاج پکار دی. علاج یې دا نه دی چې ته وهې د ښځو وال ګناه ده. زمونږ خلک ورې ښځو سره ظلم ډېر کوي، په لږه خبره یې راګیره کې ویې ډبوي. ولې؟ کنزل ورته کوي، پلار کرې نه پرېږدي، رور کرې نه پرېږدي، قسم ورته وخوري وایي که پلار کره لاړې یم ته په ما په دریو طلاقو طلاق دی. بې غیرته ولې داسې دی؟ ظالمه، خپله لور نه لرې، خپله خور نه لرې چې ستا لور په تا څوک بنده کړي او ستا خور په تا څوک بنده کړي، ته خفه کېږې که نه؟ دا هم د چا لور او د چا خور نه. خلک ظلم کوي ښځو سره. نو دا چې کومې لبرل ښځې دي، نو هغوی دغې ته ګوري، نو د اسلام خلاف یې بیا استعمال دی. څومره ظلمونه شروع دي. دا اوس ګوره په سیالکوټ کې بله ورځ یو سړي خپله ماشومه لور وویشته او مړه کړه، د 7 ورځو بچی.
پرون په کراچۍ کې یو سړي خپله لوره لاله کړې ماشومه دا ظلم ولې کوي دا خلک دې لوڼو سره دا هغې ته لاره کولی شي او دا چې کوم بېدینه ښځې دی هغې ویې وګوره که نه مونږ چې عورت مارج کوو دې له کوو چې ښځو سره خلک ظلمونه کوي مونږ وایي بلکل دا کې د سره مونږ ملګري یو ظلم نه دی ښه خو تاسو خو نورې ګډې وډې بیا وایې میرا جسم میری مرضی بیا وایې چې زما جسم و زما مرضی تاسو خو نورې ګډې وډې وایې چې مونږ نکاح ظلم دی پرده ظلم دی تاسو خو بیا قرآن پورې خنداګانې کوئ یعنی دا خو یقینا ظلم او زیاتې دی چې کوم سړی راپاسي او هغه خپله لور مړه کړي ولې ډوډۍ به څوک ورکوي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا د مکې مشرکانو به لوڼه وژلې دې وجې نه چې دا ډوډۍ به څوک ورکوي الله وایي ظالما تا له دې ماشومانو له روزي زه ورکوم بل څوک نه ورکوي ظلم نه کوو څومره ظلم دی خلکو شروع یاد وساتئ زما رڼو په لور د جنت زیری راغلی دی او په زوی نشته رسول الله مبارک فرمایي چې د چا یو لوري او دی ښه تربیت وکړه اخلاق یې ورته وښول د دې لور د تربیت د وجې به دې پلار له خدای جنت ورکوي د جنت زیری شو بیټی رحمت ہے ټیک شو ثابته شو دا دې څوک ثابته کړي که چې دوی چالوې کو تربیت وکړو جنت به ورکړي دا نشته په حدیث کې دا بیله ده چې تربیت وکړي ثواب به له خدای ورکوي خو چې کم تبشیر د جنت دی او بشارت د جنت دی په لور راغلی دی لور خو قابل رحم ده لور سره خو به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي لور خو هیره ده ښځه خو هیره ده هیره در به زمونږ دا راپاسي دا بېدینه دا لیبرل ښځې وی پرده ظلم دی ماشاءالله مولوی ازم څه به وایي ملا ازم دا پرده ملا ازم کې ده ملا ازم نشته دین د ملا نه دی جوړ کړی دین د چا دی وایه شوق سره وایه رستو ملګري شوق سره وایه دین الله لېږلی دی زمون پیغمبر مبارک وایي چې په دین کې چا زیاتې وکړه بدعت ورته وایي بدعت گمراهي ده گمراهۍ والا به ورته دین د ملا خو نه ہم ملائزم نہیں مانتے پردہ ظلم ہے نکاح ظلم ہے دا چغے وئی ملائزم نے کہ قرآن وئی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے پیغمبر دے خلق تو آیا کہ اخبلو لڑو تا اخبلو بیبیانو تا اخبلو خضو تو آیا دن خض مسلمانانو خضو تمو آیا کہ پدان باندې صادرونو برقی رواچے کم اکیلا چې په پوستکی کې بندی محفوظ ای او چې پوستکی ریټیلر کر سخاکی که نه سخاکیږي وای مچان پې بنګېږي ماشي کومه مالټه چې په پوستکی کې بندی محفوظه پرته ای پوستکی ریټیلر کې 2 منټه کې سخاکیږي کومه هندوانه او خربوزه چې پوستکی کې بندی محفوظه پرته ای ته پوستکی ریټیلر کو ټنګړې ټنګړې دا ده کې د 100 لک سات کې بس خاشي خدا اقا محفوظه ده چې کم په خپل پرده کې بند دی هلکه چې کم هیره او جواهرات او سره زري خلک په میدان کې دي که پټی یې پټی یې مالوچو کې او په صندوق کې دا هیره ده هیره در به دوی چغې ووایي یو سړي له وایي 4 ښځې جایز دي یوې ښځې له 4 مړونه ولې جایز نه دي ما ته په خپله یو ښځې ټیلیفون وکړي وی چې د یو مسئلې تپوس کوم مې وایه وی دلته یو ښځه ده وی هغه دا سوال کوي وی د سوشل میډیا والی ما یو ښځه سوال کوي چې یو سړي له 4 ښځې جایز دي په شریعت کې نو دا یو ښځې له 4 خاوندان ولې جایز نه دي مې هغه چې کومه ښځه دا سوال کوي ما سره مخامخ کا په ټیلیفون وی ما پرس کا مې خو بیا رسمتا کې دي که نه سوال استاد ویرس دا خارخ جنته خیر هغې ته خو مې دا ونه وې بیا خو خبره نه کېده
وړکې مې ویې رسم تا کې پراته دي جراثیم انځ ډکې مې خاصو جواب درکم واوره مې لومبې مې ته مسلمان یې ویاو مې لومبې خو د خدای قرآن دا خبره کوي یو سړي دپاره څلور ښځې جایز دی یاره کې انصاف کولی شي او یوې ښځې له به یو میړی دوه بنې دا نمبر که مسلمان یې خو د خدای په دې خبره باندې بس صابره شه خبره خلاصه شوه د خدای او د رسول خبره به موږ منو عقل به نه جنګو مې دویمه واوره مې دویمه دا ده چې د یو سړي څلور ښځې او د دې څلورو ښځو څلور بچي پیدا شي پلار یې معلوم یې نسب یې معلوم یې څلور ښځې دي او څلور یې بچي دي مور یې معلومه ده چې دا بچی د هغې مور نه پیدا دا بل بچی دا بلې مور نه دا بل بچی دا بلې مور نه دا بل بچی دا بلې مور او پلار یې معلوم دی داسې ده که نه ده نسب معلوم شو مور معلومه شو پلار معلوم شو او چې یو ښځه او څلور مړونه او بچی ته پیدا شو نو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو پلار یې څوک شو نسب به یې د چا دی ده وی په دې خو رسېدم مې درېمم واوره مې چې یو سړی وي او څلور یې ښځې او بچي ته پیدا شي نو میراث یې معلوم دی دغه یې مور در مور نه به میراث وړي او پلار یې معلوم دی د هغه نه به میراث وړي او چې یو ښځه او څلور خاوندانې وي نو مور خو یې معلومه ده میراث به وړي خو پلار یې کم یو دی د کم نه به میراث وړي وی جي دا خو مې ذهن واغېشته مې بله م واوره مې بله دا ده چې خدای سړي له طاقت ورکړی څلورو ښځو سنبالي او ښځې له څلورو مړونو طاقت نه دی ورکړی وی دا څنګه مې زه مثال در کوم هسې خو راته نه یم مې کور کې چرګان ساتلي دي که نه کور کې چرګې ډېرې وي که نران ډېرې چرګې ډېرې نر پکې یوي دا یو نر دا ټولې سنبالوي داسې ده که نه ده ګډانو چیلو کې نران ډېري کې ښځې ډېري جواب راکې نران ډېر نی مړه نر یوي ښځې ډېرې زه خدای نیکبخته څه کوي په ټول کلي کې غواګانې ډېرې غوی یوي په دې خو پېښ شوی که نه مې اوس پېښ وي مې یو بل وی بس پېښ شومه مې نه اورېږه یو بل جواب دی بس وی مولوي صاحب بل مه وایه مې بل درته داسې ویم چې عمر نه به یاد ساتې خدای چې څه ویلي دي هغه موږ ټول منو په خبره ورسېږي بعضې څیز ته زموږ عقل نه رسېږي او خدای وایي موږ منو دې ته خو عقل رسېږي پرده ظلم دی ولې ظلم دی وی تاسو په ښځو په کور کې خدمتونه کوئ وره د الزام بل دی په ښځو خدمت کوئ هلکه تاسو ټولو نه تپوس کوم ښځه د واده نه مخکې د چا خدمت کوي د پلار مور او د رونو خویندو داسې ده که نه او په زور یې کوي که په خوشحالۍ یې کوي خوشحالۍ چې پلار ته شی کېږي او مور ته جامې ویلي پې خوشحالېږي منن غټېږي او د رونو په خوشحالۍ خدمت کوي او چې کله واده شي نو بیا د چا خدمت کوي د خاوند او د بچو سخر خواښې هم پکې کله کله کوي چې بوډی شي یا خواښې وي د هغې هم خدمت کوي او ښه په خوشحالۍ او په محبت او په مینه یې کوي کوي که نه کوي زور پرې نشته په خوشحالۍ نو مې مونږ خو شریعت ورته دا وایي او مې تاسو چل وکړو تا بوتله نو په جاز کې د ایر هوسټس کړه نوکره دې کړه نو د 3,500 سورلو پردو سړو خدمت پې کوي نو لوښي ورته ږدي او خیرن تې اوچتوي دا تا ظلم وکړه شریعت ظلم کړی ظلم خو تا قسم دې ما په دې خپلو سترګو لیدلي په ازبکستان کې چې دا ښځې باقاعده په ځمکه جاروګانې وایي سړک جارو کوي د اونو دا پاڼې ته ګندګي بلکل نشته او دا پاڼې دا صادر کوي چې په پنډونه تړي ما په دې سترګو لیدلي چې ښځې دیوالونه وي د ګیل کار کار کوي ما په دې سترګو لیدلي چې ښځې ګاډو چلي ټریلر یې چلوي ما په دې سترګو لیدلي دي چې ښځې د سیمټو بوجۍ د ټرک نه کوزي یو بلډینګ ته خېږي په دې سترګو مې لیدلي چې ښځې په دې شا باندې لرګي را بار کړي او ځنګل نه یې په منډه وړي بیخې ووتل خو د خدای په فضل د اسلام او د رسول الله مبارک د برکت نه مزې وکړې قسم په خدای ویې کړې مزې که نه ورښه مزېدار بالښت یې ډډه والې ده او تا ته وایي کېړی راوړه په منډه ول راځغلی
پیزار راوړه په منډه راځغلی جامې راوړه په منډه یې وله راځغلی اوړه راوړه خلاص دي په منډه بوجۍ راوړې چینی خلاص دي په منډه یې راوړې واده دي ماله 3-4 جوړې راوړه په منډه یې وله راوړې ډاکټر له مې بوځه موټر دې ورته دروازې مخکې ودرولې میوه راوړه په منډه دې وله راځغلولې نور څوک سړی سارو دي مازدیګر ماښامه پورې ته خولې وبېږي او ماسخوتن کور ته راشي چا لی راوړي ښځې نو نور څوک به ورسره شریعت حق ورکړی دی که نه ته خو ته حق اخلې شریعت چې کوم حق ورکړه چې ته د کور سردار یې بالښت ته ډډه ووه اډر کوه سړي خولۍ ښې که به دي درته بیا راوړي نه وایي ورته ښځه دا شی راوړه یاره پسه راوړه څه نه دی واده کو واده ته خوشحالېدې اوس اوړه نه راوړې د بچو په راوړو پوهېږې په پاللو یې نه پوهېږې نو سر دې بیا ښکته نیولي هلکه خبرې رښتیا کوم که غلطې کوم وایې غږ نه کوې ټول پکې ګیر یې نو غږ نه کوې نه ته حقیقت ویل او په دې کې هم د ښځو حق مولانا بیجلګر صاحب د خدای پاک وبخښي یاره مړه سم سوچه مسلمان سم سوچه مسلمان ښځې هم ډېرې دي نو دا ځکه ورته وایم چې سمې شي که یریږه ما عبدالله مو یریږه ما ښځې هم ډېرې سړي ما ته مطلب چې د ښځو متعلق څونه وی مولانا بیجلیګر صاحب د خدای پاک وبخښي بیجلیګر مولوي صاحب به وي چې مونږ ښځو له هر حق ورکړی دی یو حق یې پاتې دی څو پاتې دي یو هغه حق دا دی چې د پېښور په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا راباندې راسوری شي اسلام ښځې له هر حق ورکړی دی بس اسلام د ښځې نه هیره جوړه کړې ده اسلام د ښځې نه د کور سرداره جوړه کړې ده اسلام د ښځې نه د کور مشره جوړه کړې ده اسلام د ښځې نه مور جوړه کړې ده اسلام د ښځې متعلق فرمایي المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت چې کومه ښځه مونځ کوي رمضان روجې نیسي د خاوند تابعداري کوي او د خپل حیا عزت خیال ساتي چې د جنت په کومه دروازه داخلېږي ور داخله دي شي مسلمانه ښځه چې به داسې بربنډتوب نه بې حیایي نه ښځو ته دین و ښایې زما رڼو ظلم مه کوئ ښځو سره په لږه خبره یې راګیره کړي نو ویې ډبئ پلار کره به نه دی مور کره به نه دی زما ورور سره به خبرې نه کوې زما ورور کره به نه دی او که لاړې په 3 طلاقو به طلاقې زر بیا وروسته ستومانه یې راشي یاره چې ما خو ښځې ته پلار کره به نه دی او که لاړې په 3 طلاقو به طلاقې اوس به څه کوو ویم اوس چې دا خښته اوچته کوو په دا مازدیګر دې ووام خوار شي ته خپله لور نه لرې چې ستا لور ته څوک دا خبرې وکړي ته خپله خور نه لرې چې ستا خور ته څوک دا خبرې وکړي ظالمه ولې ظلم کوې د ښځو سره ته نه څه خبرې وهې ټکوې قسمونه ورته خورې ښځو سره ظلم نه کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع کې اخیری حج کې اعلان کړی دی الا فاتقوا الله فی النساء خبردار د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو لاسو کې قیدیانې دي استوصوا بالنساء خیرا خیر ورته ورسوئ ښځو سره به ښه سلوک کوئ ښه وال ټکول به نه کوئ کنځل به نه کوئ ښځو ته بې عزته کوئ بیا نه طلاقونه به د خولې نه نه وباسئ دا سخت جرم او لویه ګناه ده نو شکر الحمدلله د جینکو مدرسې زمونږ په دې ملک کې جوړې شوې دي او هغې مدرسو د برکت نه ډېر لوی خیر ورسېد اغیار لګیا دي بربنډۍ یې اغیار لګیا دي ښځې او هلکان مخلوط کوي اغیار لګیا دي د ښځو نه پرده لر کوي بې ستره کوي او علما لګیا دي ستا خویندو لوڼو کې د بی بی فاطمې او د بی بی عایشې نقش پیدا کوي
تاسو به بیا هم د مولیانو نه منئ ما نه یو ځل چا تپوس کوي په نیټ یو سوال راغلی دی لنډ جواب غواړي او که چا له ټولو نه لنډ جواب ورکړه جامع معنی انعام به میلاویږي هغه سوال دا دی چې د بناتو د مدرسو څه مقصد دی نو کتابونه پې لیکلي کېږي ما ورته وی ولیکه وایي چې راله دوه درې ورځې پې سوچ وکړه چې ښه لنډ جواب وي چې چا څومره مختصر وي نو هغه ته به انعام میلاوي مې زه سوچ نه کوم لیکه مې ولیکه چې د ښځو د مدرسې مقصد دا دی چې زموږ په دې لوڼو خویندو کې د بیبي فاطمې نقش پیدا شي د بیبي عایشې جلک نمایه شي دا ولیکه بیا راته څه موده پس ټېلیفون وکړو چې هغه انعام مې وګټه زما په شان جامع او مختصر جواب د بل چا نو مې ظالم بچیه ګوټ نیم خو د سره زما کېږي ځکه نقل خو د تما وخم هسې خوشطبي مې ورسره کوله نو موږ دا مقصد دی چې د جنو خویندو کې د صحابیاتو نقش پیدا شي حیا عزت ستر پرده او دین وپېژني نو چې ښځه عالمه شوه نو بس حقوق به وپېژني نو د واده نه مخکې به د پلار او د مور حق پیژني چا نه پرده جایزه ده او چا نه هم نه او د واده نه پس به د بچو حقوق پیژني نو چې کوم بچی د دې په غېږ کې لوی شو د هغه نه به خدای ښکلی عالم او نیک او صالح جوړوي که خیر انشاءالله نو ټومره ملګري دلته ناست یې ټولو ته دا اعلان دی چې خپلې لوڼه خویندې په دا مدرسه کې داخله کړي ها داخلوی به که ټولې داخله کړي خو یو خبره درته کوم محتمم صاحب ته م وایي محتاسو ته وایي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه د ښځو د علم د وتو دپاره یا علم حاصلولو دپاره یا ښودلو دپاره یو څلور شرطه لیکلي دي شامی کې شته ویې ګوره یو شرط دا دی چې پرده کې به ځي که استاد یو که شاګرد دی دا د زنانه هم واوري پرده کې دویم شرط دا دی که مزل نږدې و خیر دی یوازې تللی شي او که مزل لري و نو ذي رحم محرم هغه څوک به ورسره ځي چې مستقل نکاح ورسره نه کېږي ورور به ورسره ځي پلار به ورسره ځي زوی دې ورسره لاړ شي لیور سره په موټر سایکل کښېنني لیور د تره زوی ماما زوی ترور زوی سره به نه ځي دریم شرط دا دی چې امن د فتنې نه وي که فتنه وه چې خدای مکس په لاره څه نقصان ورته ورسېږي بیا دې نه ځي څلورم چې کوم ځای سبق ښیي یا کوم ځای زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن دا څلور شرطه ابن العابدین شامل کړي ما ورسره یو څو شرطه نور یو ځای کړي زما دا خبره د عرف سره تعلق دی زه د خپل شرطونه راته وایم ادا چې کوم سړی استاد جینکو ته سبق ښیي نو د استاد سره به یو بل استاد ناست دی یوازې دې نه کښېني یا ښځو سره د یو مشره زنانه ناستی په خبره پوهېږې دا د حالاتو په تناظر کوم معلم چې سړی سبق ښیي جینکو ته یا د ده سره یو سړی ناستی او یا د ښځو سره یو مشره ښځه ناستی په خبره خو رسېدی که نه بله شرط پکې څه دی بل تپوس دی د خولې په ذریعه نه کوي جینکې اگر چې جایز دی د خولې په ذریعه تپوس جایز دی خو د خولې په ذریعه تپوس نه کوي د چټ په ذریعه تپوس کوي بل شرط دا دی چې د استاد دا سړی چېرته جینکو له خپل د موبایل نمبر ورنه کړي او جینکۍ استاد د موبایل نمبر ورنه کړي دا شرط او بل شرط پکې زما دا دی چې دا جینۍ د مدرسې ته ځي او راځي موبایل به وله نه ورکوي موبایل به بلکل نه ورکوي دا زما له طرف نه شرطونه دي دا څلور دغه مخکې خو شرعي شرطونه دي په هغې خو عمل ضروري دی ما چې دا څلور ووې محتمم صاحب ته ویم که طبیعت یې ورسره لګي په دې دې ما عمل وکړي او که ورسره نه لګي نو خیر حاجي دا شوي دي ماشاءالله الحمدلله الحمدلله الشکر لله دې کې فایده ده انشاءالله اوس پر دې باب او د حدیث مختصره ترجمه درته وکړم اگر طالبان اوږدې خبرې درته نه کوم هغه ځکه عوام مجلس دی او د زنانه هم عام مجلس دی نو بیا به پې تاسو هم پوه نه شئ او ښځې به هم پوه نه شي مجلس به بې فایدې شي دې کې صرف او د نحو او د بلاغت او د اسماء الرجال او سوالونه او جوابونه او د معتزله او بعضې حنابله او خبرې اترې دي هغه اوږدې دي هغه درته نه شم کولی وخت هم مختصر دی ربط پکې ذکر کوي هم نه وایم
صرف مختصر ترجمه راته کوم. باب قول الله عز وجل وندع الموازین القسط لیوم القیامه. مونږ به انصاف والا تلې کیدو د قیامت پر ورځ. الله وایي دوه غرضې دي. یو یې غرض رد دی په بعضې حنابلو په مسله د خلق القرآن کې، خو هغه اوږده خبره ده. او یو غرض یې رد دی په معتزله. د معتزله څوک و، څه مذهب یې و، د مذهب بنیاد یې څه، هغه ډېرې اوږدې خبرې دي. هغه مونږ طالبانو ته کوو. که د چا شوق وي نو زما په دغه شته په دې نیټ باندې زما طالبانو ته په نعمانیه کې څو کاله ویلي دي، نو په دې نیټ هغه پراته دي، بیا یې واورئ. مختصر درته وایم مونږ به کیدو انصاف والا تلې. دا په بعضې په معتزله او په جهمیه ورد کوي. هغوی وي د قیامت پر ورځ تله نشته چې دا نیکي بدي پرې تللی کېږي. وایي دا نشته. ولې نشته؟ نو زه ستاسو په ژبه وایم، هغه د منطق اصطلاحات درته نه وایم. وایي هغه څیز خلک تلي په تله کې چې یو مادي څیز وي، یو ماده لري. مونږ چې څومره نیکۍ او ګناهونه کوو دا خو غیر مادي څیزونه دي، یو ماده نه لري. نو دا به په تله کې څنګه تللی کېږي؟ نیکۍ خو اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي. وایي عاده د معدوم خو محاله ده، دا به څنګه تللی کېږي؟ نو امام بخاري په دغې خلکو رد کوي چې نه، تله شته او په هغې کې به زموږ نیکۍ او بدۍ تللی کېږي. او که ته وایې دا غیر مادي دي، نو مونږ ته غیر مادي ښکاري. د قیامت پر ورځ به زموږ د دې ټولو حسناتو او سیئاتو د نیکو د بدو شکلونه وجودونه به وي. وجدوا ما عملوا حاضره. ابا الله په تله کې ور واچوي. دا جواب شو. او الله فرمایي وندع الموازین، مونږ به د انصاف تلې ږدو. او حضور پاک فرمایي چې دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي. نو چې الله او رسول یو خبره کوي مونږ به مانو، عقل به نه جامي. ډېر څیزونه زمونږ عقل ورته نه رسي، خدای او رسول وایي شته نو مونږ وایو ښه. معتزله خو پول هم نه مني، پولیسفرات وی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. تاسو وګورئ شیخ آیت کې شته که نه؟ نو چې د ویښته نه نری او تورې نه تیره دی، په دې به څوک وي څنګه تیرېږي؟ بوډۍ د شپې جړل. نو څه یې ورته ویل دی ولې په خېټه دې درد دی؟ وی نه پرون ملا صاحب تقریر کوو چې یو پول دی او د ویښته نری دی، تورې نه تیره دی. په دې جاړم چې دما خو دا کونډۍ ګوډې خوږېږي، په دې غټه لار نشم تی په هغې به څنګه ځم؟ نو څه یې ورته قار شو. وایي چې نه شتلې مه دا خوارې د مور کور دی څه مونږ یې د خوبه وویست. ما وی کړه دې ښې او که بدي وردی به پې. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. او زمونږ علاقه کې یو ملا اوس مړ دی، خدای دې وبخي، عالم نو خو صوفي سړی و ښه سړی. هغه یو ځل په پولیسفرات تقریر کړی و چې د ویښته نه نری او تورې نه تیره دی. یو مقتدي وله چای کړی او دا پنډور چرني دا سپین دی وله پخ کړی، سور کړی یې پې وخوړه. وی مولوي صاحب تا پرون وایي چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی، نو دا د حقیقت وی که مونږ هسې خلک یاری؟ وی نه دا خو ګوره حدیثو کې راغلی دی. وی مولوي صاحب ستا خو هم چشمې چولي د کونټۍ د لاس کې نه، نو چې ته پې پوري وځې نو څه دم درهمه د سره یې مهرباني وکړه هغه دم راته وښایه. په هغه اتلس شلې زره قامه کې به زه تا پسې کوم ځای ګرځم؟ دم راته وښایه. هغه ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه، دا کله کله کوه نو موټروی بیا کوم درته. ما ویل لکه موټروی څه ته وایي؟ رسول الله مبارک فرمایي بعضې خلک به پې داسې تیر شي کل برق لکه د برېښنا په شان. کا جاوید الخیل کررکاب، د اعلو اسونو اوښانو څوک پیاده. او چې چا سره د الله طاقت نی، دا پول علامت نه جهنم د دوزخ د پاسه دی، لاندې به دوزخ ته غورځېږي. نو دین د عقل خلاف نه دی او نه عقل د دین خلاف. خو بعضې څیز ته زمونږ عقل نه رسي او خدای او رسول وایي شته مونږ به مانو. ندعو الموازین. نو دلته طالبانو له یو ټکي ویم ډېر نه ندعو کې هم سوال دی خو نه کوم چې موازین خو جمع د میزان ده، تله خو یوه ده. نو بعض علما د تعدد د موازینو قائل دي، هغه مرجوح قول دی. راجح ده چې دا تله یوه ده او جمع یې راوړه په اعتبار د کثرت د من یوزن لهم یا کثرت د ما یوزنو. او قس صفت بحال الموصول د موافقت د موازین سره رانغی. نو جواب ده چې ذوات مقدر د ذوات القسط. یا حافظ ابن حجر وی چې قس مصدر د مصدر صفت د مفرد او مثنا مجموع واقع کیږي. وی
لام په معنا د فی بوالو یو مطلق وقت او قیامتون معدول د قائمتون نه دی معنا به څه شي مونږ به کیدو انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت نو دعوه کوي چې به دې تلو به څه کوو چې اعمال د بني آدم و قولهم د هغې خبرې به وزن کېږي صرف بعضې ټکي به ویم تنګېږی ما د طالباتو له دوه درې خبرې وله کوم اعمال جمع قول مفرد ولې راوړو د اعمال تعلق د جوارح او اندامونو سره د متعدد دي او د قول د خولې سره د هغه مفرد ده کې دا مفرد راوړو صرف د پیغمبرانو اعمال به نه وزن کېږي ځکه عمل وزن څه لري د پاره تمیز د حسنې د سیئې نه چې نیکه د ګناه نه جدا شي د پیغمبر ګناه نشته ماشومان چې ماشوموالي کې مړه دي وزن یې نشته ولې ګناه نشته کم لیونی په لیونتوب پیدا دی او لیونتوب کې مړه دي د دې ګناه نشته غیر مکلف دي وزن به نه کړي او یا ذرا خلق به بی کتاب جنت ته ځي وزن یې نشته دا تله څومره درونو نو داود علیه السلام د الله نه سوال وکړي الله ما ته راتله وښایه نو چې وته خو له بېهوشه پرېوت نو چې هوش کې راغی نو ژړلې وی الله خو دومره غټه ده که د اوه اسمانونو اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې یو ګوټ کې ځایږي خدای دا به زمونږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم صدقه او عمل کې چې اخلاصي او وزنداري وزن به پې څوک کوي جبریل علیه السلام الله به نګراني کوي ملک الموت به م ولاړې کرام الکاتبین فرشتې به م ولاړې او زمارونو آدم علیه السلام په ټولو بچو ته ولاړې او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړې او لومبې حساب کتاب به زمونږ د پیغمبر مبارک امت سره کېږي او تله به کم ځای پرتی د الله د عرش د سوري لاندې پل صراط ته مخامخ وقال مجاهد دا د قسط معنا کوي خو دې د یو غریب په بل غریب معنا کوي القسطاس العدل بالرومیه نو صورت بني اسرائیل کې قسطاس راغلی دی د هغې معنا عدل شو نو قسط هم عدل او انصاف شو نو دا مونږ طالبان سوال کوي چې دا قرآن خو عربي دی رومي پکې ولې راغی نو خیر دی علما وی ټول قرآن عربي که دوه درې ټکي د عجمیت پکې راشي نو قرآن د عربیت نه نوځي مونږ پښتو کې تقریر کوو دوه درې ټکي د عربی هم وایو څوک خدا نه وایي چې عربی کې تقریر وکړو او بیا دا حروف معرب هم دی الف لام او تنوین پې داخل او څوک وایي دا د ترادف د لغاتو نه دي وایي دا د مجاهد دی دا عربي هم دی او رومي هم دی وایي قسط مصدر د مقصد د طالبان پې بیا سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی او مقصد خو چې فاعل د ثلاثي مزیدون فی دی دا مقصد مصدر خو اقصاد ته نه قسط نو جوابونه درې دي خو به مختصر وکم چې د مصدر نه مطلق ماخذ مراد دی مصدر معرفي نه نو د مزید او د ثلاثي او رباعي او ملحقات راټولو اصل ماخذ مصدر د ثلاثي مجرد دی مقسط وی عادل ته وی ان الله يحب المقسطين او قاسط ظالم ته وی الله وی اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امام بخاري دا فرق وکړو چې دا د باب افعال نه په معنا د انصاف ته او مجردي په معنا د ظلم امام بخاري استاد احمد بن اشكاب وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال ابو هريرة سوي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دلته بیا طالبان سوال کوي چې دا خو کلامان دي کلمتان نه دي نو موږ جواب کوو چې د دې نه نحوي کلمه نه مراد ما يتكلم به بس نور پکې جوابونه شته او ما اختصار کوم محبوب دی رحمان ته دوه خبرې دي ولې الله ته محبوب ذکر د الله صفاتونه دي په جبه آسانې دي مختصرې دي او په تله کې درنې دي ولې د الله ټول صفاتونه په دې کې دننه پراته دي دا ترغیبا خبر مقدم شو دیکھیے خبر اشتا گوری ما دا تو وقتی بار بار ہوئے انکو سبحان اللہ کے ملی رک دی خبری دی مصدر دے کہ اسم مصدر او کا عالم مصدر دے کہ مفعول به دے کہ مفعول مطلق دے وزدت اغنویم بس مختصر معناکم سبحان اللہ سمانا اللہ دا ہر عیب نا پاک دے دے لازمی معنی رٹولی او دلوائے وبحمده لازمی معنی بسوکم کہ سمرخ کل صفتون لچول اللہ لثابت دے بیاوی سبحان اللہ اللہ کے عیب نشتر عیوبنا پاک دے او بیاوی العظیم اللہ پر ذات کی صفات و افعالو کی بلندتر دے دیر لوی عظیم ذات دے بس نو دا حضور پاک وی دا دو خبری دے دیر ندی مطلب دا چی وایا او اللہ تا خوخی دی نو علکا منگل دا طول نعمتون چارا کری دی وایا نو اللہ با خوشحالو کبا نا خوشحالو علکا منگل خوشحالا کریو کنا من بیم خوشحالا
په ژبه مسانې ستړي کېږي پې نه او تلم پې ډکېږي. دوه خبرې کوم دي تاسو مو وایه، دنانه دې ما سره ووایي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. څوک به چې ما سره لاس اوچت کړي چې روزانه به 100 پیرې وایي انشاءالله ورسره ووایي. دا ولې؟ ځکه د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی. ابو هریره څه وایي؟ من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم فی اليوم 100 مرة محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. وی چې څوک 100 کرته دا کلمات وایي نو که ګناهونه د دریاب د زګ عمرې نو خدای پاک به ورته معاف کړي. وایه به ښه؟ دا به وایه انشاءالله. او زما د خبرې 2 خبرې خلاصې شوې. ادا چې خپل بچي به راولې خپلې لوڼه او په مدرسة البنات کې داخل کې علم دې زده کې او د بی فاطمه او د بی عایشې په نقش قدم روانه کې. الحمدلله ډېر لوی اجتماع وه او ډېر لوی انتظام دی. ما ته مولانا عبدالله صاحب وویل او مولانا راحت مدني صاحب هم راته وویل چې په 100 کالو کې دې مدرسې ډېره ترقي وکړه او د دې مدرسې محتمم صاحب هم ډېر محنتي دی او د دې اهلیه محترم وي ډېر زیات محنت کوي او ډېره زیاته خواري کوي ماشاءالله. نو الله دې دې مدرسې له ترقي ورکړي او مولانا امین الحق صاحب محترم لا د اهلیه محترم لا او چې څومره معلمین او معلمات دي الله دې په ژوند کې په علم کې برکات پیدا کړي. زما ډېر ګران قدر محترم ورور حضرت مولانا ضیاء الله جان هاشمي صاحب دامت برکاته هم تشریف راوړلی دی. هغوی به بیان کړی دی که نه دی کړی؟ نه دی کړی؟ ها هغوی به هم بیان کوي. نور علما هم شته او زه به دنه اجازت وغواړم. الله مو خیر او برکت نصیب کا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.